بسم الله الرحمن الرحیم هدایه اول سبق نمبر 62 دی کفاری او دی قضا ولا مسائل روانو صفحه نمبر 236 مختور کی ګورئ نور مسائل هم د تخایدی ولا چې ومن جامع فی احد السبیلین د دوه لارونو یوې کې کوي سړی قربت ولا کارو کې حامدن پکزدن سره پاله القضاء بدی بنی دروجی که زیشتا د استدراک للمصلحه الفائته کوم پیدای پتی کړي دا غول استدراک تدارک باوش والکفاره بل وکفاره ورکړي تکامل الجنایت د کوم قصور د جنایت تدا پراده ولشترط الانزال فی المحلین دواړو زینو کې انزال کې دل دینر او خزي شرط نه دی اعتبارا بالاتصال دا کیاس په شی باندې دي په غسل باندې همد سي کفاره ده وهذا د دی وجن لأن قضاء الشهوه يتحقق دونه انزالنا بغیرم هم د کوم خواند د شهوت دا پر کیږي وانما ذلك د انزال خو بس شد شبع مړیدل دي او ځان پر کول دي وانه حنیفه رحمه الله امام صاحب فرمایي چې انه لا يجب الكفاره بالجماع في الموضع المكروه خاص مکروه سي کې چې کوموضع الفرس ته په دې کې قربت کول سره کفاره نه رسي اعتبارا بالحد عنده د په حد باندې کیس کوي چې شکی کې حدود شوبې سره کېږي د شی ته کفاره په شوبې سره نه واجبېږي ولا صح حسي روایت او خبره ده چې نه تجب کفاره واجبېږي لأن الجنایه متکامله لقضاء الشهوه چلته کوم شهوت پر کېږي نزکه د جنایت پورا کرا شو ولو جامع میتتن کای سړی د په مردار زناور سره د شی تکارو کې او بهیمتن یا بیبي خزه سوګ زنانه مړی یا جانور سروي سره د شی کې پلا کفاره ته کفاره نشته انزل او لم ينزل خلافا للشافعي رحم الله امام شافعي سی وی چې نا کفاره بو باسي قضا خواسده لأن الجنات تکاملها جنات په دې پر کېږي د کوم نقصان دا او قصور کول دی بقضاء شهوت پر شپې محل نسده کې مشتهن چې هغه ته سړی طبيعت ورزي ولم يوجد صداخ محل خنو د شی ته دې تزر نه ورزيار سړی ثم عندنا بزمون مذهب مطابق کما تجب الكفاره بالوقايه على الرجل چې لکه څنګه په سړی باندې دا کفاره واجبېږي تجب على المرأه په خزي هم واجبی کی خذبو بیا کفاره و باسی وقال الشافعي رحمه الله في قول يقول د امام شافعي د شیته لا تجب عليها خذب نه کفاره نه صرف روزي قضا وکي او سړی بن رزل انه متعلقه بالجماع تاثیر ته جماع سره تعلق ساتي او هو فعله د جماع او قربت کول سړی کار عموما وانما هي محل الفعل اکثر محل دی زائد لکه دا میدان کې کار شي د میدان خو کار نه دی کړی د کسانو په کې کړی دی وفي قول صحیح قول دا چې تجب واجبېږي ويتحمل الرجل عنها اعتبارا بما الاتصال خود کوم سړي چې تشه تکړی دا به توان لنډي لکه څنګه دا غسل ولا ابو توان بلنډي ولا نمودي چې قول صلی الله علیه وسلم علیه السلام فرمایي چې نه کفاره بدواړه وباسي من افطر په رمضان چې کوم سړی رمضان کې افطار وکي په علیه ما علی المظاهر چې کوم شیان په مظاهر باندې رسی کفاره د شی ته په دې رزي منه کفاره بو باسي او کلمه من د من ټکه په کې راغلی چې من ابتر په دې کې نر خزه دواړه شامل تنتظم الذکور والاناث خزو نرینه دواړه ته شامل دي ولئن السبب سبب د کفاره شری جنایت الافساد چې دا قصور دي فساد کول چې دا شی فاسد کړو لا نفس الوکای نفسي قربت خو څه ګنا نه ده ځکه چې د دې خپل ملک دا کار کړ دی وخت شارکت هو فيها خزم پکې شریک شو ولا تحملوا لان عبادت وقوبه خدا چې کومه کفاره وغیر د عبادت ته عقوبت تدا بچ کې نه اوچته ایزان نه ولجر په الحمل او په دې کې بدان نه کیږي سدي بل طرف نه شای وکي هر سړی بخپل بنیاد کوي بل مسله وګورئ کایو سړی د شیشې و خور یا اوس کو چې اثر غذا کار کیږي یا د دوايي او د علاج کار کیږي سره
طاقت وغیره د پارم استعمالیږي نه د شي کې بدی باندې کازام شته د کفارم شته ده ولو اکل او شرب ما یتغذى به کده شی خړو اوڅ کو چې سره غذا کار کیږي خېټه په مړیږي میدا ډکیږي او میدا به د وی علاج کیږي په لیل قضا ول کفر دیونی قضا کفاره دواړه رااله وقال شبیر مولا فرمایي چې قضا خو پښتا خو لا کفاره علی کفاره په نشته لأن شرعت بالوقاع چې کفاره صرف د جما په صورت کې بخلاف القياس قياس ورګنه کې لارتفاع ذم بالتوبه چې کومه توبه کیږي سره ګناه جکیږي ولا يقاس عليه غیر نور شرب نشي قياس کوله ولا نموت چې نن الکفاره تعلقت بجنايه الافطار کفاره تعلق په دې سره شوز دي یو جنایت او قصور وکړه چې د افطار کول دی پر رمضان کې علاوه جل کمال پورا کوي وکړو وقت تحقق توش او بیجاب الاعتاقی او دا واجب ول شي غلام دی آزاد کی تکبیرن کفاره په تور باندې عرفه ندینه دا معلومه شي چې ان توبه غیر مکفر له هذه الجنایه چې صرف توبه کول دی جنایت د پر کفی نه د کفاره نه ګرځي وسره کفاره به ادا کوي په تشتوبه یا په کزی باندې صرف کار نه چلیږي قال مخته مسله خی چې د رمضان کې تکل جنایت وکي روزه دي خرابه کما تکړه په دې سره تا باندې کوم رقم ته کفاره راځي چې ول کفاره مثل کفاره الزهار زهار کې څنګه کفاره وي همدا شی ته کفاره وي کنه چې د کم خلق ورکه چې غلام آزاد کا وغیرہ نما کشان بدلته مو کوي لما روينا ولحديث العربي عربي حديث دي حاتره لو پینو قال يا رسول الله هلكت واهلكت ځان می تباکو بل می تباکو فقال ما سنه تچل دي سکار شوی دي خیر خوي قال چې وقات امرتي په نهار رمضان متعمدا چې خځه سره می قربتو کو د رمضان په ورځ سپین رڼا کی هم په اراده سره فقال صلى الله عليه وسلم په لسم فرمایل چې اتیک رقبه غلام آزاد ک فقال چې الامر کل رقبه یزید یو غلام د امدا بسته فقال ثم شهرين متتابعين پر لپسې په در په دوی مشتروجي ورسه فقال الجاني ما جاني الا من الصوم دروجي الى سخر بن دا کار شو فقال چې تم 60 مسکین شپته مسکینانو ته روټي ورک فقال چې لا اجد دمر سني شخپل کار پیوچلو فامر رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر څخه حکم کو شل لار شي صاحبانو څه شارا وړي ايوت بفرق من تمرن کجوريو ټوکري ټراټا بري راوړي تروړه ويرى بعرق في تمر 15 سان یورت کې د چې د ټوکري او زنبیل راوړو چې 15 لسوګه پرتی یا زیاتی بلکې شپاړس وغیرہ وقال فرق على المساكين د مسکینانو ته په حال تقسیم کا نور به اور بس پورا کا وقال شي والله ما بين لبتي المدينه د مدینه په دوړه غرونو سیټ کې غونډي مانس کې مان زیات فکر کس نشته احد احوج مني چې من زیات محتاج او من عيالي زما د کور خلکو مونږ ډیر زیات خراب یو فقال دي صحابي ته خصوصیتا وی چې دا صرف تا د پرد چې قل انت وعيالك بس تاسو خر لاړ شي يجزي کذا تتکبدي ولا يجزي احدا بعدك صريح الفاظ دي چې تا نه بعد بل د پر به شیطان نه کیږي جایز نه دي کافی نه دي هو حجه على شافعي رحم الله في قولي وګور دلته کې ترتیب سره کفاره او خود لکنه چې کفاره کې ول شور کوي غلام زده ول دي کني روزين ول دي کني طعام ورک ول دي دا په دې کې دلیل د امام شافعي په قوله يخير امام شافعي صحابه چې طعام کوي اعتاق کوي کروزين سي ته اختیار دي اند ابن ابي ليلى صحابه مل دي لنه مقتضاه الترتیب مونږ ته ځکه دي کې ترتیب شته دا کناوالي وته وی څه اعتق رقبتن بته چې وسم شهرين بته چې واطعم 60 مسکینا دلته کې ترتیب دی خدا وجه وعلى مالک فی نفي التتابع او بل په دې کې دي کنه چې سم شهرين متتابعين زموږ مذهب مطابق به داروزی په در پینې سیما مالک سره خلاف ته چې نه تتابع پکې نه دي شرط درې ورځې د وسونه سی بیا دي سوري زبد بیا سوونه سده شي ته دیو کې خدا خبره مضبوطه نه ده بلکې په در پی بنيسي دې پر خبره وشو د جما قربت چې دا په خاص ځای کې وي ومن جامع په مدون الفرج کې به د خاص ځای نه علاوه په بدن نور حصو کې وشي فانزل انزال وشي چا هم په عليه القضاء به صرف ک زیده په کفاره نشته لوجود الجماع معنا چې مانن په کې دا شی ومندل شو ولا کفاره علی کفاره ځکه نشله نه دامي صورتن چې جما د شیطانی په شکل صورت کې
وليس فی صاد الصوم غیر رمضان کفاره. بل دا خبره ده چې د کومه کفاره رسیده د صرف رمضان ولا روزو کې چې روزه ماته کی که د رمضان نه علاوه دی بل چې روزي ته ماته کړل دي هر چی شی واجب یو کنه پلی باقي صرف که ضعیف تا باندې رزي کفاره پکې نشته چې هر څنګه کارو کې اخري وځ کې سم وکي. لأن الاکثر فی رمضان ابلغ فی الجنات. رمضان شریف چې دومره دنیا روزي نشته پکې دا کارونه کوي نو دا خو ډیر جنایت شو کنه ډیر زیات ظلم او ډیر زیات تیری شو. فلا يلحق به غیره. دا نور روزي دا کشان دي نه دي. نور مسائل هم د سره خای متعلقه مسائل دي خای چې ومن احتقن کوي سړی د ځان ته حقنا ولګي ګلوکوز همده شته د شتل شي حقنا شي خپل خاص ځای کې شکم د بور دلته کې شو لګي دوی مو یو لګي یا څه د پاره قبض د پاره بل څه واجب نه بواسیر پوجا یا دوی دنه نه کی وغیرہ واستعت یا پوزه کی دوی واچي ته دماغ ته اوراسي او فیوزنی او اختر فیوزنی غوږ کی دوی واچي کتری ولا واچي ای ډراپس یا شی ولا غولا ایر ډراپس نه افتر دي سره روزامتیږي براه راست پته لاګي چرنه تیر شیخ په واړو مسامات نه ځنه نه کیږي خدا پنځه زینو هم منافذ دي کنه خلش و پوزه او سترګي مرګي او د غوګونو شو دینه فورا شاید د نکیږم د شته سبیلین لقولی صلی الله علیه وسلم الفطر مما دخل روزه د غشینه متیږي چې نه نشي ولوجود معنی الفطر فطر ولا معنا پکې موجوده ده چې دي شینه دی بدن ته فائدہ رسی براهرت او اصول ما فيه صلاح البدن الى الجو چې خېټه د سي شاعر رسی سپاکي دی بدن فائدہ ده او نفع ده ولا کفاره علی کفاره پنځه لنه د می صورت انځکه صورتن خو خړل اسکلی او جمانه ده ولا اختر في زنيه الماء کا وکی کتری واچولې وبوله او دخل مې خپل نواتي لبس سوم روزانه متګلې نه دام المعنى والسوره شنو سورتن فکې څشتانه معنن بخلاف ما ادخله الدهن دخله الدهن حتیل نو جناب د شیطان وی ولو دوا جائفتن کې سړی د خېټه کې زخم هغه علاج وکړو عوامه تنې د دماغ سر کې چرته لګیدل هغه علاج وکړو بدواین پس دوی سره دوی واچوله وصل له جو په خېټه ته ورسله دماغ ته ورسله د دوی لاندوالي غوړوالي پکې موجود وي کنه بهيږي او به خود سینه نه وزیر زایته او د غوړی شو د غوړ شندار زایته به نه وزیر رسی پرزو ته ځان رسي ناف تر دې سره رجامتي عند ابي حنيفه رحمه الله والذي يسلو چې د کوم شی دی بدن او خېټه ته راسي د دماغ ته د چی شي هو الرطب لاندوالي غړوالي پکې خويوالي لزوجت وي وقال سيبان فرمایي چې لا يفتر دا نمته ولی ځکه چې عدم تيكون بالوصول صفات نه لګي یقین خو نشته چې رسیدلی وي لانزمام المنفذ مره کله د سوره کل بند وي بند انزمام نه بند وي واتساع اخر کله کلاوي کما فلیابس لکه څنګه وچ دوایره د من الدوائی ان رسیږي نه کنه بلکې زخم رټولای وله امام سیوتی چې نه ان رطوبه الدواء تلاقي رطوبه الجراحه کله کله زخم کې په خپل باندې لاندوالي او بو یا پکې وینه غونی موجود یا غسر دغه غړوالي ملاو شي کنه د لاندوالي نه دا ټچ شي ما غسر نوځي بیا ملما سر گیټ تر وځي د سر نوځي کنه نه د سیداوته گیټ تر وتل خله کې ویلوړ ده فیزداد میل الى الاسفل لاندې طرف ته خو بیا یخ وسره زی چې داوته تیار بنی ویلاړوي فیصل الى الجوب برسی بخلاف الیابس د وچه دوی د شان دی نوی د ته گیټ کې پلنیږي گیټ کې ور پلان شي لانه ينشف رطوبه الجراحات یا ينشف به خدای شي ویل لانه ينشف رطوبه الجراحات دي زخم کې کوم لاندول سي گیټ کې ماغا وچي بندوي بس خاتمي کې پین صد فمها زخم له خلب باند شینن نزي دا مسله شو مخته خای ولو اقطور في احليله کای سړی د خزه د خپل شرمګازي کې شو چې دوی واچي چې بیماری دی واچي نو سم مسلوي نو لم یفتری چې سره روزانه مچيږي عند ابي حنيفه رحمه الله وقال ابو يوسف سے فرمایي چې ترمتی یسر وقال محمد مسترب فيه امام احمد قول پکې مسترب دی کله دی په کله خپل وکن وقع عند ابي يوسف یوځای کې امام یوسف سے سره دی په دې خبره کې چې نه بینو بین الجوب منفذن چې د شرمګا مسانی وغیرہ د زینسی په دیږي کې
او د خېټې منځ کې منفس شته د معدې طرف ته سورې شته نو د کم شیان دی به خوځي که نه خېټې معدې ته ولهذا یخرج منه البول ځکه خو ترې نه شه وځي پړې وړوکې حاجت وځي ووقع عند ابي حنیفه رحمه الله او په بلې مسألې کې امام صاحب سره ولاړ دی چې ان المثانه بینهما حائل چې نه شرمګاه او د خېټې معدې منځ کې کومه مثانه ده د تشمتیازو ځای چې د بلاډر دا حائل د رکاوټ دی والبول یترشح منه او دینه چې کوم متیازي روزي کنه د ډایرک د سینه روزي لکه پایپ کې شسی یا پرګونو کې وینه زینا ساس کی تین روزي خولي شان دي یترشح منه رو نه رجوتیږي وهذا ليس من باب الفقه خدا خبر چې مونږ اوس وکړه کنه چې د مانس کې منافیس دی وغیرہ دا طب سره تعلق ستې تشریح الابدان او تل شي جسمی مساله د فقهي علمی مساله نه ده خو بیا هم فقهي ولا مسائل په دې باندې تړلې دي ځکه پکې بیان کا مخته مسله خای چې سړی ته چرته کې مزدور دی مدرسې کې دی غټ دیک په خې طالبانو ته سالن ولا په خې روټي په خې چې مال ګرنه زیات نه شي کله کله نفلی روزي غریب نیسی او کله کله چې کې رمضان میاشتې کې د شیته طالبان دوري ته سری کې یک افنی کې د شیته شي کې خوراک په خېګیا کارخاناوي یا دنیا د سي زین دي مړه کوم ځای کې وي پروژه کې خال هوټلو کې ریسټورانټ کې او د پخلی زینو کې شیان په خې کنه پکې مزدورکار خلک د شیان په خې د خپل کسانیم په خې نه دا څونه چې ټاک نه تاریخ نه ډیر خوګ نه ډیر پیکانه ندی سره رجامتیږي چې نه ومن ذاک شین به پمی خلی سره کسیو څخه لم یفتر لعدم الفطر صورت نه مننه خوړل نه تر کړه نه پکې منن شنو سره تغذی اصل خو یکره له ذالک لما فی من تاریج السمع للفساد خود شي تکول مکرو دي چې کی روجي متدل خاطر وي چې تیر دنه نشي یا خوان کی را نشي څهیر دي شي روجه مې ده وی خره مخته خای چې وا زنانه د مثلا خپل بچی د پاره څه کوشش کړي چې رزو ته لګه د روټي ولا زوم چې پاستا شي یې چې کدی ضرورت نه مشمه لګ خو خپل کول شي به علماء پستي خنو ضروری خونه د چې غخونه کې پاستا کې اند سی وبو سره لنده غوغتو کې پستيږي خو بس د سی خال کای چې په دوه چلونم نه پیږي دنیا چلونه شته چې استعمالي وي کرو للمرته خزته مکردن تمزغ لسبيه الطعام چې خپل وړ بچی د پر په غخونو کې مړی پستي او جوړي اذا كان لمن بدن چې ضرورت نه لما بین ولا بس صحابه پروانشته ظلم تجد منه بدن کچيري پکې ضرورت وو او دات نخلصیدان بل څه طریقان او سیانه للود بچی حفاظت د پاره اعلی ترن لا ان تفتر اذا خافت الولد دل کې د اجازه تم د کروجان نیسی چې بیا پر کې پي کمی شو دي نشه کول شي دی په وجه باندې دا ولا مړیم پستول شي چې حلیب پکې کم نشي ومزغ العلق لا يفتر الصائم يصوم اما کی قسم ته جابلی بچا کې وو قدرتی اسی جابلی ولا خبره سرطوبت شکرین و غیره د شیان شوګر پکې نشو شاملواله د کوم جابلی جوړیږي د خوشیان استعماليږي شوګر پکې استعمالي دنیا قسم ته شیان ندی سره ماتیږي یا غاسی چې شاپ کې نو بستش په پوس شیو پلاستیک بدی شو لنه لا يصل الى جوبي بل خدای چې زاری نه جوړیږي جابله چې کله ډیره وژوي بیا زاری شي کنه ایکسپایر شاند شي خېټه تنزي وکیل ظلم يكون ملتئمن کچره د سره بالکل ټچ نه بلکې ډانګه پانګي کله یو په د درې سالو دانی وته کله بل پله موت څه شي برجا د متيب سید ویل دي کې زنه دانی د نتیریږي ټوکړي لنسل الیه بعض اجزاء وکیل اذا كان اسود کتوري جابلی یفسد درجامتي ان کان ملتئمن اگر چې د سره ټچ وي سریخ پکی وي لنه تپته تو کله کله د لګي ریږي ورورو الا ان يكره لسامي خرجدار د پرته شیان مکرو دي لما في من تاریخ اسلام للفساد رجا فساد تور مخکي کول دي ولن يتهم بالابتار دي کی خلق تومات بل کی داوا ګر جوړی کی خلجوي ولکر للمرت لم تكن صائمه هک به خزر رجدار نه دندسي وغيرها او د سجاب لچنګم وغيرها استعمالول شي لقيام مقام السواك مسواک د ځای کار کوي په حقه نو وکړو للرجال على مقيله سړیانو د لپاره مکروه دي اذا لم يكن من علت شکل س بیماری و غیره وجه نه وقيل زنه شنالو استحب مستحب خو نه ده خو سړی د لپاره هم جایز د لمفي من تشبيه بالنساء
خاص سره تشبیه راځي د شیطان شیان جوړي خو نور جایز دي ولا باس بالکحل پر رمضان کې روزي کې نور نفلی واجب کوم روزي می دنیا کې آکه ته سرما لګي توري لګي دي ایس پروا نشته و دهن شارب یا بریتونه څوک وړي یا سر ولا وخته وړي یا بدن کې د نور وخته وړي لانه نوع ارتفاق انتفاق خستل دي نه پخستل دي وهو ليس من محظور الصوم روزي کې خدا من نه دي وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم للاكتحال يوم عاشوراء او عاشوري ورځ باندې توري لګول اگر سم مستحب دي خو ضعیفه خبره ده عاشوري مشربه کې نشته بس کلم لګول شي وایله صوم هم د سروجي ولا ترغیب ورکړ دي پیغمبر سم پیسه عاشوري پورې انم لسم یا لسم ولا سم ونس يدين الى نور دنیا روجي دي ولا باس بالاكتحال للرجال انس سړیان وتا توري لګول سرما لګول سيدي ز قصد به تداوي شدید پاره چې سترګې مې نه خرابېږي سترګو نه مې وبنه وزيدي طرف ترجمه کیږي نه بد نه لګما او باندې مې وسره لګ سترګې مې صافاوي ګردي مردي خو په ډېری غورځي کنه دونه زینت خو سند پاره د ما لګي خو بیا هم شدا جایز ده لکه څنګه په احسن الفتاوا کې دی بن شیخ صاحب لودیانی صاحب په بحث کړی دی چې زینت د پاره هم لګول شي سړی خوشپی کې خلک ډیر لګي کورځي ولګي څه بلا نشته او نه څه کفر او ګناه ده او استحسن دهن الشارب او د بریتونو غړاول دا ډیر خوي خشمره سي ظالم يكون من کس دي زینه شکل زینت د پاره نه وي لانه يعمل عمل الخضاب د خضاب کار کوي نکریزو کارم کوي ولا يفعل لتطويل اللحيه اذا كانت بقدر المسنون وهو القبضه شکل ګرای وا یو موټي وی نه بیا وګدوالي پر تیل ما لګي ضرورت نشته خو هم دسي لګي چې پاستاوي صفای خالد الش ولا باس بالسواك الرطب بالغداة والعشي للصائم رجيتم کې روزادار د پاره تازه مسواک وچ وخت نه مسواک شین مسواک او پوخ مسواک ټول پکې شدي جایز دي لقول صلی الله علیه وسلم خیر خلال الصائم السواک روزدار د پاره خدای تم د شي کوي مسواک وي من غیر پس نور تفصیل بکې نشي څنګه مسواک وقال الشافعي رحم الله فرمایي چې يكره بالعشي مزدګری مخام ټیم کې دی ما وهي مسبخین نه بعد لما فيه من ازاله الاثر المحمود چې کوم رایحه کریه ده کوم اثر محمود دی خاصر چې دی وهو الخلوف دی روزدار د خلیل کوم وګم خيج چا ختم نشي پښابه دم شهید د شل ک شهید نمونږ وینه نه وینځو کنه اگر چې وینه صفا خشه نه دی کنه شهید د پر د قیامت ورځ پیدا ورکی او ظلم اثر تنه ظاهری کی قربانی تنه معلومی کی قربانی کړي د وینه تعالی کړي دا کله موږ ته چې واسره عبادت دا خو چلو ټیک ته چې د سیده عبادت ولا سر دی خو الیق به الاخفاء د دې پټول پکار دی پټی کی په دې سره چې مسواک وي بخلاف د می شهید د شهید ولوینه کې به د شیطان نه د ویل لانه اثر الظلم اخو عبادت نه دی ظلم اثر ظاهر دي چې کافر د الله شهید یا ظالمانو د الله ولا فرق بین الرطب الاخضر تکشین مسواک تازه غکیم پروانه چې اوس دونه نه کټ کړي و بین المبلول بالماء یا په بو سره لاندې پوش یا غکیم پروانه شتل مار وینا